قسم مال یو بندې چې په ځان باندې ولګي او یو رضان نه مخکې ولګي او دریم نمبردار چې د بنده نه پاتې شي. نو دا چې په پاتې شي نو په دې بیا جګړه او خرلاوي تاسو ته ښه پته ده. دا چې په ځان یې ولګي او رضان نه مخکې ولګي دا مال قیمتي شي. دا وروسته چې پاتې نو حساب کتاب به دې بنده سره کېږي، الله تعالی ته به دې جواب ورکوي. نو چې موږ تاسو د ځان نه مخکې د آخرت غم وکړو. مدرسې چې وي آبادي دا زما د زړه ارمان دی چې سبق د قرآن وایي دا بچی ملا کزان دی د خپل قام په بچو مرما د خپل ځان په قربان یم دا غریبو د بے وسو خدمت پزان گنما دا دی غمز غمال نشم دوی پسر اسمان گنما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور ابتیا حضرات په خدمت کې حاضر مو. الحمدلله را سره بیا علماء کرام ولال دی او دغه شان چې کوم زموږ د دین بوز غلی دي ماشومان دی غلا سره ولال دي سپینګری را سره ولال دي راغلی ما پېته کلی ته شکرتنګی ته زموږ د دې کلی بس یو د گاوند او یا د رور خور یو علاقہ ده پېته کلی شکرتنګی. عبدالمنان استاد داغه خدمات ته چانه پټ نه دي، هر سړی پیژني چې کوم زمونږ د سوشل زمونږ د فیسبوک کوم لار ده یا د کلی د ساولډر چې څومره خلک دي یا د خوشه علاقې چې کوم خلک دي یا کوم علماء کرام دي او ورسېږي دغه شان عزیز استاد زمونږ پیش امام هم پاتې دي دی بل وینا کړو چې دلته موږ مدرسه روانه کړې نو زبل ازاله خو دی بیا کانټیکټ صحیح نشو او بیا ځ واپس خو دی بیا رابطه وکړه. نو الحمدلله اوس وته ورسېدو. کوشش وکوي د دغه ماشومان په خاطر د دې سپینګرو په خاطر په پروګرام سره شیر کوي. بیا به کوشش دا کوي چې ان شاء الله تعالی دغه مدرسه چې کوم ده د ډیټیل دلا په یو دوه درې الفاظو کې درکومه چې تقریبا د 100 کالونه مولانا عبدالمنان سے په کور کې چې کوم دی کم از کم 150 نه سیوا طالبات جنکو ته چې کوم دین هغه د دین هغه علم خول کېږي هغه په کور کې. او نن سبا کورونه هم دغه شان دي یا چې کم جمعهتونه اکثر د خلک د مدرسو خبره کوي چې په خپل باندې بعضی ځینو کې ځان چپ پاتې کم خو چې کم ځای کې ماته پته و چې دا زیاده ضرورت دی هغه زیر ځان رسو ځکه چې دلته جمعات یو مخکې کلیپ تاسو معمولی غونډه کو کړو جمعات وړي کې بیا زموږ اکثر چې کم دینو مشرانی دغه ماشومان چې کم دینو دي اکثر وانی کوي یا مختلف قسم حرکات پکې داسې د ماشومان نه کیږي بیا مشران پای کې خپه کیږي. الحمدلله هغه د پاره دغه شان چې کم ځای کې مدرسې نشته کې د مدرسو ضرورت شته هغه ته بالکل مونږه دغه مطمئن په غځای باندې چې هغه ته ضرورت دی او دغه مدرسې به ان شاء الله آبادیږي. دغه مدرسه تعلیم القرآن مدرسه ده او دا د جنکو مدرسه لاندې چې د لاندې کم پورشن دی د جنکو د پاس پورشن بدلکان وي دغه چې څومره تاسو ماشومان وینئ مختلف قسم بل ماشومان دي دغه شان سبنی راغلي د سره سره د 150 نه سیوا چې کم دي طالبات جنکې دي چې هغه د 100 کارونه سیوا شو چې عبدالمنان مولانا صاحب کړه پکور کې سبق وینو حقیقت ته چې دغه ډیر زیات ګران کار دی پکور کې د دومره خلک راټولې دي چې کم دي یو ټیم کې د عام سړي کور ته دوه درې قسم دوه درې وخت ورشلو حقیقت ته چې بیا په تنګيږي او دا 150 ماشومان چې کم دي د 100 کارونه په دغه کور کې سبق وینو اوس د وخت ضرورت دی چې دا مدرسه چې کم دنو دا جوړول پکارو. الحمدلله پته نه لګي دغه تاسو مې نه کړ دا زه چا ور کړ دا بوساجي بیا ته وای یا چا وقف کړی یا غشت دی الله پاک دې ته مجر ورکړي بیا دا غینه بعد دغه مدرسه تقریبا نیمه پور رسیدلې او ډیره زیاته پاتې ده. دې ټیم کې د لنټر باندې کار شروع دی شټرینګ دی او د شټرینګ نه بعد بیا د پالیستر بیا نور کوم ترتیبات استاد جی بسره بدري خبر کې خو د مولانا صاحب نمبر بتاو ته پسرین باندې کار 0347 82 91 569 0347 82 91 569 په دغه نمبر باندې مولانا صاحب سره رابطه وکړئ چې څومره موږ د پیج مرګري دي څومره ورسیز دي څومره داسې کسان دي چې راغی ته الله پاک سور کړی چې سره سشتاره چې غمونه شوي مختلف قسم خلک داسي زه بار بار دا خبره کوم چې داسې خلک ته چې غي کوشش کوي چې را داسې پیجونه ګوري چې را کم ځای به داسې چې ته نامعلومه ځای هغه کې به داسې مسلې چې ته جمعات پي چې ته مدرسه وي یا به چې ته بوري یا به چې ته قرآن مجدونه پکاري چې پای کې موږ امداد وکړو نو دغه یو ځای ته موږ وخولو زموږ چې کم حق موږ غادا کو نور کوشش وکړو عبدالمنان صاحب سره په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ د خپل وس مطابق وسره امداد وکړي چې ان شاء الله د باقی پاتې چې کوم لنټر دی یا چې دا کوم مرخلي چې دغه د ماشومان او دغه طالبات چې کوم دي چې دغه په وجه باندې چې دغه ته کوم تکلیفات چې ان شاء الله دغه سیستم برابر شو د مدرسې ورسي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند افتخار صاحب پورا ډیټیل بیان کو مولانا عبدالمنان صاحب دیتا شیرداد کاکا اوس چې د دنیا کې شاغي د ځای ور کړی او خانی کاکا دا دوړونو د ځای ور کړی مسلمانانو پکې خطا تعاون کړی
خو بس تاسو ته دا نور ارڅ ښکاري چې نور هم ضرورت دی کې دا کول به غواړي او دې کې درس او تدریس دغسې شروع دی نو چې موږ او تاسو په دې کې ښه پوره سوالو 3 قسمه مال دی یو بندی چې په ځان باندې ولګوي او یو د ځان نه مخکې ولګوي او دریم نمبر دا چې د بنده نه پاتې شي نو دا چې پې پاتې شي نو په دې بیا جګړه او خرړاوي تاسو ته ښه پته ده دا چې په ځان یې ولګي او د ځان نه مخکې ولګي دا مال قیمتي شي دا وروسته چې پاتې نو حساب کتاب بیا دې بنده سره کېږي الله تعالی ته به دې جواب ورکوي نو چې موږ او تاسو د ځان نه مخکې د آخرت غم وکړو مولانا عبدالمنان صاحب نور تفصیلي خبره وکړي جزاک الله. اول زه د جناب افتخار صاحب هغې مشکور یم چې هغې موږ له وخت راکړه او دلته کې تشریف اوري وکړله. دا ځای موږ له شیرداد بایي چې هغه په د رمضان المبارک اول ورځ باندې وفات شو او د هغې رور نه دا موږ ته هغې وقف کړی شټام لیکلی شوی دی لیکل شوي چې دې کې به د الله د دین خدمت کیږي د قرآن و سنت په غیر د فرقواریت نه د ډلهبازو نه یو پاک ځای دی په دې کې به د الله دین خدمت کیږي دې حده پورې دا ځای ورسېده. اوس فلحال د لنټر انتظامات دي او په هغې باندې ډېر زیات اخراجات دي تقریبا 6 ټنه سیخه دغه شانې 600 بورۍ سیمټ دا په دې باندې لګي 6.5 فوټواري ده. نو دې ملګري خدمت وکړه دیرال او میډیا ته دا پیغام زمونږ هغه ورکړه چې کم کسان په دې کې موږ سره تعاون کوي صدقه جاریه ده نو د هغې په خدمت کې اپیل دی چې موږ سره په دې کې پوره تعاون وکړي او د الله د دین دا خدمت په دې ځای کې جاری او ساری وي. دغه کوشش وکړئ پروګرام به د دې ماشومانو د خاطره د دې مدرسې د خاطره د الله د کلام د خاطره چې دا ماشومان دي او دې ټیم کې ډېر زیات تکلیف دی او دا ځای چې کوم دی مختص ځای دی بالکل ضرورتمند ځای دی ځکه د جمعات کې ما 2 پیرې په دې کې زه ورننه وتم جمعات ډېر وړوکی جمعات دی بل چې دا کم جنکې دي نو دغه 150 نه زیاتې طالبات دي او د وخت ضرورت دا دی چې هغوی ته ځان د مدرسه چې کوم دی جوړه شي نو کوشش وکړئ پروګرام ځان سره شیر کړئ. دغه عزیز په صاحب چې یاره 10 مدرسین 10 استادان چې کوم دی دغه هم دلته موجود دي او دې ته سبقونه ښیي په دغه جنکو ته او د ماشومانو ته هلکانو ته هم ځکه ګران کاري د یو امام صاحب چې کوم دی د وس کار نه